نو آیا دا مهرباني ستا د ترور زوی دی د ماما زوی دی د تره زوی دی ته چوټي د مهربانۍ دپاره اخلي که نه ځان دپاره اخلي نو صحیح ټکی به دا شي چې برای مهربانی از راه کرم یا برای کرم یعنی کرم کی بنیاد پر کرم کی ذریعے مالی ورځ چوټي راکړه نو دا ټکی د دې لفظ معنا هم صحیح نه راځي نو 90% نه بلکې زیات سټوډنټس په دې غلط فهمۍ کې مبتلا دي چې برای مهرباني د مهربانۍ دپاره دا ټکی استعمالوي لہذا د یو لفظ تصحیح په دې سره وشوه چې برای مهرباني یا از راه کرم یا برای کرم دا ټکی به موږ آینده لپاره وایو دویمه ادایګي نو چې کله پیسې ورکړي پیمنټ وکړي وایي چې پیسو کې ادایګي نو دا ادایګي لفظ هم غلط دی په اکثر کتابونو کې دا لیکلی شوي دي صحیح لفظ چې دا ادایي ده اوس به اعتراض دا کېږي چې ادایګي ولې غلط ده ادایګي صحیح ولې ده نو زه یو ټکی لیکم دلته کې موږ وایو جدایګي دا لفظ څنګه دی غلط دی یا صحیح دی نو اکثر ملګري به دا اعتراض کوي دا جدایګي دا غلط دی صحیح څه شی دی جدایي د هغې په جدایي کې دا غلط دی او دا صحیح دی وایي زه وایم چې دا غلط دی او دا صحیح دی او ته وایې چې دا یعنې غلط دی او دا صحیح دی ټیک شوله نو دلته کې ته دا خپل دا کوم لفظ چې دی دا غلط دی او دا صحیح کې نو وجه د دې سره چې څنګه دا غلط دی داسې دا غلط دی چې څنګه دا صحیح دی داسې دا صحیح دی وجه سره اوس ګوره دلته کې ادایګي بروزنی جدایګي وزن برابر دی ادایي بروزنی جدایي چې ته دا غلط دی زما سره دا ومنه چې دا غلط دی ټیک شوله نو اوس ګوره ادایي صحیح دی او جدایي صحیح دی ځکه چې ادایي بروزنی جدایي نو څنګه جدایي صحیح دی د قرنګي ادایي صحیح دی څنګه ادایګي غلط دی د قرنګي جدایي غلط جدایګي دا لفظ غلط دی لہذا یو اصطلاح دا اکثر خلک دا غلط وایي د دې تصحیح هم وشول دریم ټکی سالن مساله ملګري په کور کې مدرسو کې چې کله بریاني پخوي نو یا چرګ پخوي غوښه پخوي نو هغې لپاره بیا د دوکان نه مساله راوړي وایي ګرم مساله سالن مساله بریاني مساله دا لفظ په ډبي لیکلی شوی دی دا غلط دی مصالحه مصالحه مصدر چې شنو معنا صلح کول او مصالحه دریو صورتونو کې دا معنا غلطه جوړېږي مصالحه جانبین په خپل منځ کې صلح کوي دا معنا شوله دا کې هو ته څه شو غلط شو صحیح ټکی څنګه دی ډبي باندې چې کوم دی دا غلط دی دا به څه لیکي سالن مساله یعنی کانی کی لذیذ چیز مزیدار بهترین خسیزو خوږ سیز نو ماته معنا دا شوله چې دلته کې دا مساله ټکی هم په ډبي لیکلی شوي دا غلط دی بلکې څه یې مساله کانی کی لذیذ چیزو دا معنا صحیح ده نو دا درې الفاظ اکثر خلکو تقریبا چې 90% نه زیات خلک غلط وایي نو دې به موږ تصحیح داسې کوو چې برای مهرباني از راه کرم برای کرم ادارنګي ادایګي او سالن مساله حسین سره